یو کس تپوس کړی دی چې اتقوا مواضع التهم، د دې عبارت وضاحت څه دی؟ د دې معنا دا ده چې د تهمت د ځای نه ځان ساتئ. تهمت د ځای نه ځان ساتئ. د تهمت ځای دا دی مثلا چې پردی کور دی، د هغې دروازې سره ولاړې او کور طرف ته ستا مخ دی او په موبایل باندې خبرې کوي یا څه، حالانکې د هغې کور سره ستا نه رشته داري ده نه دی بل څه، او د ماسخوتن او د شپې وخت خصوصا داسې ټایم کې ولاړ، دا د تهمت ځای دی. یا دغسې نور ځایونه د تهمت د ځایونو نه ځان ساتئ. د سینما خوا کې ولاړې صاحب اللحیه الحمدلله ګیره دی، دا مزګزار یې هلته مه ودرېږه، خلک به وایي چې دا مولا صاحب هم سینما نه راووت. دغسې کوم یو ځای چې د ګناه او د معصیت ځای وي د هغې نه اجتناب کو، هلته مه ودرېږه. دې باره کې یو حدیث مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په خپل جماعت مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناستو مبارک، یو زنانه ورسره څه کار و، حضرت صفیه رضی الله عنها بیبي ده، ام المؤمنین د ټولو مسلمانانو مور ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله، په اعتکاف کې سړی کور ته نشي تلی او زنانه پردې او حیات سره چې کله دا پاکه وي نو دا راتلی شي جومات ته، خاوند سره خبره کولی شي، که داسې ترتیب جوړېدی شي. هغې څه ضروري خبره وه، هغه چې وکړه بیا واپس له نو وخت د شپې او د ماسخوتن. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې صبر وکړه، د دیوال د جومات آخري حد پورې زه تا سره ځم، بهر خو نشم وتی، هغې پورې د سره ځم. نو خپلې بیبي سره پیغمبر علیه السلام روان شو. دغه وخت کې یو دوه انصاري صحابه جومات ته رادننه شول څه فاصله کې. پیغمبر علیه السلام چې هغوی ولیدل ورته یې وفرمایل علی رسلکما، ودرېږئ ودرېږئ. هغوی وی چې پته لګي نه پیغمبر علیه السلام مونږ ته څه وایي. بعضې وخت به داسې و چې صحابه به ګبرو شو چې هسې نه زمونږ په باره کې چې آیت نازل شوی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا ما سره چې روانه وه دا زما بیبي وه. هغوی پوه شول، د دې مطلب دا و چې هسې نه تاسو زړه کې دا خبره راشي چې دا بل څوک دا زما بیبي وه. هغې ورته وویل چې یا رسول الله زمونږ خو خوا خاطر کې دا خبره نه راتله چې دا بل څوک وي، مونږ خو دغه وی چې نه، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال علیه الصلاة والسلام. شیطان د انسان د وینې سره سره ګرځي. نو دی وسوسې اچوي په زړه کې، نو چې وسوسې واچوي نو بغیر تحقیق د تا هغه وسوسې په زړه کې ستا پرتې وي نو خپل ځان دې خراب کو. نو دې د تهمت ځای نه ځان ساتل پکار دي، او چې چېرته داسې صورت پیښ شو نو هغې وضاحت کول پکار دي. بل تپوس یې کړی دی چې مباح او مستحب کې څه فرق دی؟ مستحب هغې ته ویلی کېږي چې شریعت کې هغه کار خوښ کړی شوی، دا مستحب دی، خوښ دی د الله او د الله د رسول. او مباح هغې ته وایي چې هغې کې نه ثواب وي او نه عذاب وي، هغه کولی شي. یو کس تپوس کوي چې یو بوډۍ زنانه ده چې عمر یې 55 کاله دی، د خپل یو داسې کس سره چې هغه نامحرم دی، رشته دار دی، او عمرې په سفر تلی شي، حالانکې آلته د هغې نږدې رشته داران شته، نشي تللی. سفر کول د نامحرم سره نه دی جایز اگر که دا بوډۍ وي. امام شافعی رحم الله فرمائے لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر گری پڑی چیز کے لیے بھی کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. دې ته هم خطر پیښې دی. یو کس وایي چې بغیر اودسه ذکر کول څنګه دي؟ نو بغیر اودسه ذکر کول جایز دي. بل تپوس یې کړی چې یو سړي بچي دی لوی او د سهار مونځ ته نه پاسي، مونځ نه کوي، پلار یې بېوسه دی، څوک نو پلار دپاره دا حکم دی چې دی د پاسولو انتظام وکړي، یا خپلې ښځې ته ووایي چې د زامن دې پاسوه، یا یې په خپله پاسوي. او که هغوی نه پاسي او نه کوي، دی د خپل کوشش پوره کوي. چې هغوی نه کوي نو بیا د هغه عذاب سزا د هغوی په غاړه ده. یو کس تپوس کړی دی چې یو مسلمان د عیسایانو یا د هندوانو په شان حیات اختیار کړي نو د دې څه حکم دی؟ نو علماو لیکلي دي که چېرې د غیر مذهبو خلکو مذهبي شعار د استعمال کړي نو دی د هغوی په حکم کې دی. که د یهودو مذهبي شعار استعمالوي نو یهودي دی، که د عیسایانو نو عیسائی دی، که د هندوانو نو هندو. یو کس د تعویذ په باره کې تپوس کړی دی، تعویذ څنګه دی؟ تعویذ کې کلمات درست وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسنون دعاګانې وي پکې، کلمات وي پکې،
یا د قرآن پاک آیت هغه جایز دی چې کوم کې داسې ني نو هغه ټیک نه دی. بعضې تعویض حرام هم وي چې په هغې کې د جناتو وغیره نه مدد غوښتی شوي. یو کس تپوس کړی دی چې غیر قانوني طریقې سره سړی یورپ ته لاړ شي او پیسې ګټي نو دا تلل څنګه دي؟ غیر قانوني طریقه څه ده؟ که چېرې تا پکې دروغ ویلي، دوکه دې کړي، نو د دې دروغ حرام دي، دوکه حرامه ده، چې څومره څیزونه دي غلط کړي هغه ټول حرام دي. مثلا ته د پاکستان نه ځې یا ستا بچی ځي او دی وایي چې زه د افغانستان یم او د طالبانو نه ډېر تنګ شوی یم او هغوی ما سره ظلمونه کوي او زه دلته کې راغلی یم، ما ته پناه راکوي، نو دا ټول دروغ دي او دروغ در دروغ دي او ګناه در ګناه ده، په ګناه د پاسه ګناه ده. د دې به تا نه په آخرت کې تپوس کړي، هلته به تا ته هغوی ځای درکړي لیکن تپوس به نه کړي. یو کس تپوس کوي چې دا لیکلي په کتاب کې چې حضرت فاطمه رضی الله عنها ته حضرت علی رضی الله عنه غسل ورکړی، آیا دا صحیح ده؟ او بعضې کتابونو کې راځي او دا ځکه چې حضرت فاطمه رضی الله عنها دومره په حیا کې وخت تېر کړی و چې د هغې بدن بل چا نه و لیدلی، هغې دا نه غوښتل چې بعض زنانم زما بدن وویني. یو کس وایي چې علامه ابن نجین څوک دی؟ علامه ابن نجین د کتابونو مصنف دی، بحر الرائق د کنز شرعی لیکلی دی. یو کس وایي چې په اسلام کې د ګیرې څه حیثیت دی او کوم سړی چې د ګیرې نه انکار کوي د ده څه حکم دی؟ او دی وایي چې په اسلام کې ګیره نشته دی، خپل اعمال درست کوي. نو په اسلام کې ګیره شته او د ګیرې تعلق په اسلام کې شته دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو مسلمانانو انبیاء سنت دی. او حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله یو وړه رساله لیکلې ده، د هغې نوم دی ډاډي کا وجوب. نو هغه وجوب ثابت کړی دی چې ګیره ساتل دا واجب دی. او دی وایي چې ګیره په اسلام کې نشته دی، ګیره نشته او نور اعمال درست کا. نو دغسې به یو سړی هغه به وایي چې پرده خیر دی، نور اعمال درست کا. او بل کس به وایي چې جامې نری اچول خیر دی، نور اعمال درست کا. او مونځ چې څوک نه کوي هغه وایي چې مونځ خیر دی خو نور اعمال سم کا. او چرته په زیارت کې او په قبر باندې به ناس نشهي او پوډري چې هغه به مونځ نه کوي هغه به وایي چې دا نشه خیر دی، نور اعمال درست کا. نو بیا دا دین چرته پاتې شو؟ د دې مثال هغه شو یو سړی لاړو بل ته، هغه ته وایي زما په دې لاس باندې زمری جوړ کا. نو هغه زمانه کې نن سبا خو په مشین باندې دا لاس باندې ګولنه خلک جوړوي. لومبی خو دا حرام دی ښه، بعضې خلک جوړ کي نوم ولیکي، د خپل نوم د پلار نوم نمبر چې که زه چېرته مړ شوم نو چې خلک مې اوچت کي ځای ته مې ورسوي، نو دا حرام دي. ته چې مړ شوې او ستا ایمان او ستا عمل دی، تا ته به الله پاک ښه ځای درکوي که تا سره ستا ایمان او ستا عمل وي. دا څیزونه دا غمونه پرېږده چې زه به چېرته ښخېږم او چېرته به یم، انسان ته هېڅ پته نه لګي. نو دا لیکل حرام دي. نن سبا به په ماشین لیکلی کېږي، ما ته پته نشته دی، هغه بیا سرمن کیوي او پخوا به دا پستنو باندې لیکلی کېدل، پستنو باندې به یې سوري کول په سرمن کې، بیا به یې په هغې کې رانجه یا بل یو شی اچولو رنګ نیل وغیره. یو سړي وی داسې کس ته لاړو په دې فن کې ماهر و، وایي ما ته په دې لاس باندې زمری جوړ. هغه ورته زمری جوړولو نو هغه سوځی کوي ځکه ستنې پکې منډلې، نو د فو کول ورته وایي چې دا څه کوې؟ وایي زمري لکۍ جوړوم. دی ورته وایي سړی لکۍ یې پرېږده نور زمری جوړ کړه. بیا هغه ستنې منډل شروع کړل، نو بیا د یو دردونه کول او فو یې کول. بیا ورته وایي چې څه کوې؟ وایي چې زمري خپې جوړوم. وایي سړي خپې پرېږده زمری جوړ. بیا هغه سر او غوږونه جوړول شروع کړل، بیا یې سوی کولو. وایي دا څه کوې؟ وایي سر یې جوړوم. وایي سړیه سر پرېږده زمری جوړ. هغه ورته وایي چې سر یې نی خپې نی لکۍ نی، نو هغه زمری هغه تشه بوجۍ وي بیا. نو به هر حال دغسې نن سبا د اسلام سره کوم یو سړی چې په کومه ګناه کې مبتلا دی، وایي سړی رشوت پرېږده نور خپل ځان سم، حیا پرېږده نور خپل ځان سم، پرده پرېږده نور ځان سم کا، جینکو سره تعلقات دا پرېږده نور ځان سم. بعضې بیا وایي چې زړه سم، نو دا زړه ګنده دی کوم چې په ګناهونو کې مبتلا دی. یاد ساتئ
چې کوم سړی ګناه کوي او دی ویښ دی بیدار دی د زړه په ارادې سره کوي د دې سړي زړه ګنده دی غلیظ دی سخا دی زړه سم نه دی زړه صفا نه دی دا دروغجن دی دا ناپوهه دی ځکه چې الاناء یترشح بما فیه چې لوښي کې اوبه پرتي کوزه ده په هغې کې اوبه دي چې راواړې نو اوبه به ترې راوځي او چې دغه کوزه کې پی واچوې نو پی به ترې راوځي او که بالفرض دې کوزه کې متیازې وي نو بیا به ترې راوځي متیازې به ترې راوځي دننه هېڅ پته نه لګي د زړه پته به هله لګي چې کله بهر راوځي نو چې کوم سړی بهر په ګناه کې مبتلا وي نو زړه یې ګنده دی یو کس وایي چې غیبي جنازې مونځ کول غیبانه دا څنګه دی د امام شافعي رحمه الله په نږدې جایز دی امام ابو حنیفه رحمه الله په نږدې نه دی جایز احنافو ته کول نه دي پکار البته د مړي دپاره دعا غوښتل پکار دی بل تپوس یې کړی دی چې پلار یو زوی خپل پلار ته کنځلې کوي او خنزیر ورته وایي او کنځلې ورته کوي دا څنګه نو دی که مسلمان وي خدا مسلمانۍ نوتو ته نږدې دی دی د دې کار نه واوړي دی د توبه وباسي او د پلار اطاعت او خدمت دی یو کس پرچی د زنانه طرف نه راستولی ده هغه وایي چې مونږ ته پته ده صاحب چې ویښته د سر د پاسه جوړول دا ټیک نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ممانعت راغلی دی پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمایل چې یو وخت به داسې راشي چې د زنانو د سر ویښته به د اوښ د کوب په شان وي هغه زمانه کې چا تصور هم نشو کولی ځکه چې دا شی نو او اوس نن سبا دا شی شروع شو چې زنانه په خپلې کپرۍ د پاسه دا ویښته داسې پرېږدي چې د اوښ د کوب په شان ښکاري بلکل هماغه شی دا د قیامت نښه ده دا کول ګناه ده لیکن دا زنانه وایي چې زما په ملا کې خارښت دی او د هغې دپاره زه دا ویښته پورته دغه کوم نو یو خو دا عرض کوم چې ستا په ملا باندې خارښت دی دې زنانه ته ووایي نو تا کمیس اچولی دی که نه چې کمیس دی اچولی دی نو ستا ویښته ستا ملا سره نه لګي هغې نه لرې دي بل دا که تا ته بیا هم تکلیف وي نو سټ سره دا ویښته راغونډولی شي لیکن سره د پاسه یو کس وایي چې ما بغیر اودسه مونځ کړی و بیا وروسته چې کوم دی نو یاد شو راته چې ما اودس نو اوس به دا مونځ دوباره کوم او دا مونځ به دوباره کې که قضا شوي قضا به یې راړې دوباره به یې کې ځکه چې بغیر اودس نه مونځ نه کېږي یو کس وایي چې سوره یاسین سورة الرحمن سورة الواقعه سورة المزمل او سورة الملک دا په کوم وخت کې ویل پکار دي نو د سوره یاسین تذکره د روایاتو کې د سحر هم راځي او د شپې هم راځي سحر او د شپې ویلی شي بهتر د سحر ده روایاتو کې راځي چې سوره یاسین سحر څوک اهتمام کوي ورځ بېخه تېرېږي دویم سورة الرحمن دی د دې څه ذکر نه دی راغلی دریم سوره واقعه ده د دې ذکر په احادیثو کې راغلی دی د شپې ویل پکار دي او د رزق د زیاتی سبب دی سوره مزمل د دې د وخت تذکره نشته ما ته نه دی معلوم سوره ملک د دې ذکر حدیثو کې راغلی دی دا د شپې ویل پکار دی او کوم سړی چې د سوره ملک اهتمام کوي نو په قبر کې به د عذاب نه دته نجات ورکوي دا صورت به راځي او دی به د عذاب نه بچ کوي یو سړی وایي چې د فتح القدیر حواله یې ورکړې د هدایې شرح ده چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر هغه قرض چې هغه نفع ځان ته راکاږي نو دا سود دی ربا ده حدیث دی دې تپوس کوي چې قرضدار که چېرې د هغه کس چې د چا د پورې قرض دی د هغه د دیوال د سوري لاندې کیني نو آیا دام سود دی او که د هغه د کور نه څه هدیه او تحفه راځي نو دام سود دی او که نه د دیوار سوري ته کېناستل لا سود نه دی او د هغه د کور نه هدیه او تحفه راتلل که چېرې دا هغه وخت نه راځي چې کله نه تا پیسې ورکړي دي تا ته درکوي نو بیا معلومه شوه چې دا د قرض په وجه درکوي نو دا سود دی او که چېرې د قرض نه مخکې تا ته هغه دا هدیه درکوله د دې قرض په وجه یې نه درکوي نو بیا اخیستل جایز یو کس تپوس کړی دی د یو سوال یې کړی دی هغې جواب خو بیان کې وشو بل تپوس یې کړی دی چې لامبلو سره اودس وشو او که نه او چې کوم سړی ولامبي نو د هغه اودس وشو په هغې باندې دی مونځ کولی
یو کس تپوس کوي چې زما زوی عاقل بالغ دی، هغه په یو سوداګر باندې ویښته خرڅ کړي. نو ما ورته وویل چې دا خو تا حرام کارو، ویښته خرڅول حرام دي، دا پیسې واپس کړه. لیکن پیسې نه واپس کېږي. ما ته څه کول پکار دی؟ نو د بني آدم ویښته خرڅول دا حرام دی. د بني آدم د اعضاو نه نفع اخیستل حرام دي. د څاروي د حیوان ویښته خرڅول دا جایز دي. او که دا د بني داسې ښکارېږي چې دا د انسان د ویښتو په باره کې پوښتنه شوې، دا حرام دي، دا واپس کول مالک ته پکار دي، دا سودا ختمول پکار دي. که چېرې دا مال هغه ته نه واپس کېږي نو بیا دې چا فقیر ته مسکین ته دا صدقه کې ورکړي. دویم تپوس کړی دی چې زما د اهلیې د کور والا عمر 50 کاله دی. ما ډېر کوشش وکړو چې دا ناظره قرآن ووایي، لیکن ذهن غبي دی، ویلی نشي. ما ته څه کول پکار دی؟ بس ته کوشش کوه، خو دومره وکړه چې هغې ته هغه صورتونه وښیه چې دا په مونځ کې ویلی شي، لنډ صورتونه، او یا یو صورت ورته یاد کې صورت یاسین شو، سوره واقعه، سوره ملک، نو بیا هم ښه ده. کوشش هغې ته کول پکار دی چې کوم بني آدم کوشش کوي او په دغه حال کې مرګ هم راشي، نو داسې دی چې الله پاک ته نږدې لیکلی کېږي چې ده دا کار وکړو. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړي خپلې ښځې ته 3 طلاقه ورکړل. بیا یو مولا نه تپوس وکړو، هغه ورته وویل چې 3 خو پرېږده، که 25 طلاقه یې ورکړي نو هم رجوع کولی شي په میاشت کې دننه. دا خبره څنګه ده؟ دا غلطه ده، خطا ده، د احادیثو د قرآن پاک خلاف. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې فَإِن طَلَّقَهَا، که 3 طلاق یې ورکو، 3 طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دا ښځه دې سړي دپاره حلاله نه ده حتی تنکح زوجا غیره، تر څو چې بل سړي سره نکاح نه کړي. او بیا چې د هغې دویم سره نکاح وکړي او هغه ورته طلاق ورکړي او پرېږدي او عدت پرې تېر شي، نو بیا دې خاوند څخه راتلی شي. کوم سړی چې دا وایي چې 25 طلاقه ورکړه په میاشت کې دننه رجوع کولی شي، دا د قرآن پاک خلاف د صریح آیت دی. ما ستاسو په وړاندې ولوستو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خلاف. یو کس وایي چې 4 رکعتیزه لمونځ دی، امام پسې ولاړ دی مقتدي، او مقتدي تشهد پوره کړی نه دی چې امام ودرېدو الله اکبر یې ووایي، نو دغه وخت کې د امام اتباع کول پکار دي، او که تشهد پوره کول پکار دي نو تشهد پوره کول پکار دي. څه چې پوهېږي چې تشهد زه پوره کړم نو امام سره په قیام کې په آخر کې هم شریک کېدی شم، نو تشهد پوره کړه بیا امام سره شریک. یو کس تپوس کړی دی چې فرض مونځ پسې که چېرې سنت وي نو سنت وکړي، او که نه دعا او ذکر اذکار پوره کړي، د هغې نه پس سنت وکړي. دا دواړه طریقې جایز دي، لیکن زما خپل رای دا ده چې کوم فرض پسې سنت وي لکه ماسپښین او ماسخوتن نو او ماښام، هغې پسې سنت وکړه، د سنتو نه پس بیا نور اذکار کو. البته فرض پسې بعضې اذکار چې کوم متصل راغلي دي نو هغه کولی شي، لکه اللهم انت السلام، او یا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، یا اللهم اعني الى ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا بعضې ادیه راځي مختصر دا ویلی شي، او بیا نور اذکار چې کوم دی نو هغه سنتو نه پس کو ډېره وقفه پکې پکار نه ده، ځکه احادیثو نه معلومیږي. او احادیثو کې راځي چې کله د انسان په فرضو کې کمی شي نو د هغه د هغه نه چې کوم د نفل لی سنت دي د هغې نه به کمی پوره کېږي، نو فرض پسې متصل سنت وکړه، دا کمی د هغې نه پوره کېږي، او ستا د ذکر نه د فرضو کمی نه پوره کېږي. یو کس وایي که مونځ مختصر کوي نو په سفر کې یا په حضر کې تسبیحات د 3 ځلو په ځای 1 ځل وایي، نو دا څنګه دي؟ نه، تسبیحات کم از کم 3 ځله ویل پکار دي. او مونځ مختصر نه مراد دا دی چې قرات طویل مکو، لکه قرات ان اعطیناک الکوثر، قل هو الله احد، والعصر. د سحر د جمع په مونځ کې هم دا مختصر صورتونه ویلی شي په سفر کې چې روان یې، لیکن تسبیحات پوره کول پکار دي. او د دې بله وجه هم دا ده که تسبیحات یو ځل وکړل نو اعتدال پکې نه کېږي، بیا به رکو نی، بس هسې پریډ به وي، ناسته ولاړه به وي،
حالانکه هغې کې اعتدال نشته، ترک د واجب راځي. یو کس تپوس کوي چې زائرین د حج او د عمرې چې څوک حج عمرې ته ځي د هغوی سره ملاقات د تلو نه مخکې بهتر دی که د تلو نه پس؟ د تلو نه پس ورسره بهتر دی. کوم سړی چې حج ته ځي معتمر، اول د خپلو رشته دارانو سره ملاوېدل د هغه حق دی چې هغه لاړ شي، تره سره، ماما سره، رور سره، هغوی ته ووایي چې زه عمرې ته روان یم، که څه غلطي مانه شوي ما ته معاف کړه، او که د هغوی څه حق وي نو هغه ادا کړه. هغوی ته به د حاجي او معتمر ځي، او چې کله راشي دی نو دی به بیا په خپل کور، په ایرپورټ کې، په اډه کې، په کور کې بیا به نور خلک دته راځي ملاقات ته، ځکه چې اوس د حج کړی دی او کیدای شي الله جل شانو د ټول ګناهونه معاف کړي د حدیث مطابق، نو هغه سره ملاو شه چې هغه برکات او فیوزات به تا باندې خدای پاک. یو کس وایي چې سني سړی د شیعه سره زیاته ناسته پاسته او دوستي کوي، دا څنګه ده؟ دوستي ورسره ساتل نه دی پکار، موالات ورسره ټیک نه دی، دوستي ورسره ټیک نه ده، د خپل مسلمان ورور سني سره ساتل پکار. یو کس تپوس کړی چې زمونږ په علاقه کې یو جومات دی، د هغې امام د هر مونځ نه پس د سنت او ورتو نه پس په جمع باندې دعا کوي، نو آیا د پسې مونځ کېږي او که نه؟ دا بدعت دی او که نه؟ د پسې مونځ کېږي، دا بدعت نه دی. البته که دی په خلکو باندې زور اچوي چې ایثار شئ، جمع وکړئ، د جمع نه مه پاسئ، او چې څوک پاسي په هغه باندې بد وایي، دا ټیک نه کوي، دا خلاف سنت. بل تپوس کوي چې زمونږ په علاقه کې نائب امام دی، هغه د مسجد متولی هم دی او امی دی، کله چې جمع ورکوي نو تلفظ غلط وایي او ما حفظ کړی دی، نو آیا زما مونځ په هغه پسې کېږي که نه؟ ته د یو عالم نه تپوس وکړه چې هغه کومه غلطي کوي، هغه عالم ته وړاندې کړه. بعضې تلفظ داسې دی چې هغې سره مونځ کېږي که خطا وشي، او بعضې داسې دی چې هغې سره مونځ نه کېږي، نو دا به تا ته عالم وایي، مفتي وایي چې آیا دا خطا هغه ده چې دې سره مونځ نه کېږي، بیا دې مونځ نه کېږي. تپوس بل تپوس یې کړی دی چې یو سړی دی هغه خپلې ښځې ته 3 ځله ووایي چې ته به ما طلاق یې، نو دا طلاق شوی دی که نه؟ او دا طلاق شوی دی او 3 طلاقه واقع شوي دي، طلاق مغلظ دی، رجوع نشي. یو کس تپوس کړی چې په دکان کې اډوانس پیسې اخیستل دا څنګه دي؟ نو اډوانس که د دې کرایې په مد کې کټ کوي او مخکې یې واري نو دا جایز دي، او که چېرې دا علاوه او کرایه علاوه د دا نه دي جایز. یو کس وایي چې د پیو والا ماشوم چې کومې الټۍ وکړي د پیو په شان، نو هغه صفا دي او که ګنده یعنې کپړه ورسره نجس کېږي که نه؟ هغه کپړه وینځل پکار. یو کس وایي چې په موبایل کې اکاؤنٹ وي یا ایزی پیسه، هغې کې چې کله پیسې سړی راوباسي نو د دکاندار ته کټوتي کوي، کټ کوي ته نه، نو دا سود دی او که نه؟ دا دکاندار که خپل حق الخدمت اخلي نو دا جایز دي، د هغې پیسو نه علاوه ورکړي. یو کس تپوس کړی دی چې بعضې خلک تسبیح باتروم ته غسلخانې ته چې کله ځي قضای حاجت لپاره نو ځان سره نوړي بهرې کېږي، او چې کله هغه سره داسې کاغذ وي چې په هغې باندې د الله او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی نو هغه ځان سره وړي. دا کول څنګه دي؟ نو دا الټه خبره ده چې کوم باندې ذکر الله وي یا د الله نوم دی کاغذ باندې، هغه ځان سره باتروم ته موړه بهرې کېده، او چې تسبیح دی نو دا تسبیح کړي باتروم ته یوړي نو دا جایز دي، ځکه چې تسبیح باندې څه خپله څه نشته دی، هغه چې ته څه وي هغه عجیبه وي. یو کس وایي چې ما ته وایي چې په کتابونو کې لیکلي دي چې شهوت کله زیات شي نو دویم واده کولی شي، او تا وفرمایل چې حرام دي، نو وضاحت وکړئ. نو زه ناست یم، نننۍ خبره ده، په ما باندې دومره غټ الزام وتپلو. زه خو بیا وایم چې یو سړی دویم دریم څلورم واده کولی شي، ستا مازغه دومره غټ دي چې ته الټه خبره اورې. ما کله ویلي چې بل واده حرام، ما ویلي چې حکومت په دې څیزونو باندې که پابندي لګوي او د ښځې اجازت په کشر کوي نو دا حکومت ناجایز خبره الټه ما اورئ. دغسې به ډېر کسان دلته داسې وي چې هغه خبره واوري د دې ځای نه به الټه غلط نه شوي، او داسې کېږي. د هغه په غړېدلو سترګو کې تیلي منډل دي چې وایي دی ړوند دی، نو دا حرام نه دي کولی شي. یو کس تپوس کړی دی چې دویمه جمع کېږي هغې دپاره اذان او اقامت شته او که نه؟ دویمه جمع چې کېږي نو هغه ته په کوم ځای کې کوي؟ که په آبادۍ کې کوي نو نه اذان شته او نه اقامت شته، او که په ځنګل کې کوي نو هم اذان شته او هم اقامت شته. دویم تپوس یې کړی دی چې وایي بعضې خلک وایي چې د مسورو دال هغه خوړل سنت ابراهیمي دي، آیا دا خبره ټیک ده؟ ما ته پته نشته.
مسور دال خوړې شي لیکن د دې خبرې پته راته نشته. دریم تپوس یې کړی دی چې یو سړی اوده شي او سهار پاشي نو د په کپړو باندې د بولو قطرې دي او څاڅکي دي د وړو بولو ده ته څه کول پکار دي؟ که د ده یقین دی چې دا واړه بول دي ځکه چې بعضې سړی غټ هم شي وادي مو شي بیا هم بول کوي د ده نه بول تلي نو بیا بول دي او د هغې حکم دا دی چې کپړه ووینځه او ځان پاک کا اودس وکړه او بیا مونځ کولی شي او که دا مني وي انزال شوی نو بیا باندې غسل واجب. حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی خوب وویني خوب داسې وویني لکه د جما په شکل کې کوروالی په شکل او دی چې سهار پاسي نو په کپړو باندې ډونوالی هم شته نو په ده باندې غسل واجب دی ځکه چې خوب یې لیدلی دی هغه دلیل دی دې خبرې چې دا جنابت. یو کس وایي چې کوم دغه دی ډمه ده یا ډم دی هغه قرباني وکړي او د هغې غوښه تا ته درکړي دا خوړل څنګه دي؟ د حرامو نه عبادات نه کېږي خدای نشي راضي کولی قرباني د حرامو نه کېږي د حلالو نه کېږي که دا حرام وي د بل کسب ني یا دا نشي کولی. یو کس وایي چې د بینک منیجر دی او د هغه دوکانونه دي هغه دوکانونه مونږ په کرایه باندې واخلو په هغې کې کار کولی شو او کولی شو. یو کس وایي چې قرآن پاک چې کله ضعیف شي د هغې ویل مشکل شي د هغې ضعیف قرآن پاک ځمکه کې دفنول خښول او په سین کې هغه غرزول یا سوزول دا څنګه دي؟ سوزول بالکل نه دي جایز او سین کې غرزول هغه صورت کې کېږي چې ته پوهېږې چې دا ګنده اوبه نه دي او یا داسې ځای دی چې دا پاک ځای ته تللی شي نو بیا غرزولی شي او خښول دا جایز دي لیکن داسې ځای کې چې په هغې ځای باندې خلک نه تېرېږي را تېرېږي. مونږ کوټې ته ځو راځو نو په کوټه کې یو غر دی هغې ته جبل النور نوم ایښی دی. جبل النور په هغې غر کې یو سړي په خپل ذاتي پیسو باندې څمڅې جوړې کړي دي او پکې دننه لوی ځای دی چې ځای هغه غر یې کنستی دی او په هغې کې بیا تاخونه او المارۍ جوړې کړي دي او په هغې کې چې څومره ضعیف قرآن پاک اوراق یا قرآن مجیدونه دي هغه هغې ته وړي په هغې کې کېدي نو ډېر ښه کار دی دا د هغه سړي ذهن ته الله پاک دا خبره اچولې ده او داسې مزیدار چمن یې ورته مخې ته جوړ کړی دی چې خلک د سیل لپاره هغې ځای ته ځي بیا په هغې کې دننه په غره کې ګرځي لارې دي پکې قرآن مجیدونه یې په هغې کې ایښي. بل تپوس یې کړی دی چې د ماسوتن نه پس د کور په برچیخانه کې لوښي وینځل څنګه دي؟ بعضې وایي چې دې سره غربت پیدا کېږي دا خبره غلطه ده لوښي وینځلی شي دا د ښځو خبرې دي غلطې. بل تپوس یې کړی دی چې د جولاګي جاله دا ورانول څنګه دي او هغه وجل څنګه دي؟ د جولاګي جاله که بې ځایه ستا د کور او د کوټې د کمرې زینت پې خرابېږي نو بلکل یې صفا کولی شي. جولاګي ته نه دي پکار چې هغه په دې ځای کې جاله واچوي هغه د چېرته ونه کې واچوي او د هغه مړکول که هغه زهریله وي نو بیا یې وجلی شي که زهریله نه وي نو بیا یې نه شي مړکولی په دې کې بعضې داسې دي هغه زهریله دي